چې د قیامت په ورځ باندې کله د اعمالو بدلی ورکړي کېږي. الګا دې سړي مونږ کړی دی په بدله کې ولسه ورکو ورکه ورله جنتونه ولا ورکه د جنتونو نعمتونه ولا ورکه هر څه ولا ورکه انعامات ولا ورکه. اے الله دې سړي ډېر خسته مونږ کړی دی د دې خسته مونږ کولو بوج ولا نور انعامات ورکه نور ولا ورکه نور ولا ورکه. دې سړي عمره کړی دا ورکه ولا اجر او ثواب. دې سړي حج کړی دی ورکه ولا اجر او ثواب. دې سړي jihad کړی ورکه ولا اجر او ثواب. دې سړي تبلیغ کړي ورکه ول اجر او ثواب. دې سړي ذکرونه کړي دي ورکه ول اجر او ثواب. دې سړي د قران مجید تلاوت کړي ورکه ول اجر او ثواب. دې سړي صدقه او خیراتونه او زکاتونه کړي ورکه ول اجر او ثواب. دې سړي خیستا اخلاق ورکه ول اجر او ثواب. فرشته راځي د یو کس په باره کې تپوس کوي اے الله دې سړي روزه نیولې ده دله اجر ورکو دا روزدار دی دا به د روزې ډیر زیات خیال ساتو زما روزه چرته خراب نشي د دې وجې نه د فضل خبر نه ځان ساتو زما روزه چرته خراب نشي د غیبت نه ځان ساتو زما روزه چرته خراب نشي د جګړې نه ځان ساتو زما روزه چرته خراب نشي د بهر ګرځېدو نه د بازارونو نه ځان ساتو. اے الله د خپل روزه نیولې ده درسور الله رب العزت فرشتو ته فرمای اے زما فرشتو تاسو ټول له ورکړه ټول له ورکړه لیکن دا سړی ما تر پرېږدي دا سړی ما تر پرېږدي زما فرشتو تاسو ته خواشه یا زما فرشتو سیټ ته خواشه دا سړی ما ته لګرا پرېږدي. هي څوک وای الله د ټول قدرتونو طاقتونو مالک ذات مالک الملک د ټول بادشاہانو بادشاہ الله فرمای د جنت او د جهنم مالک الله فرمای د فرشتو مالک الله فرمای د انبیاء پیدا کون کې د صحابو پیدا کون کې د اولیاء پیدا کون کې د ټول جنت ته داخلون کې ذات الله فرمای. واجب ورکړه وی کنه نو په حدیث شریف کې دوا الفاظ راځي. یو لفظ دا دی چې الله تعالی فرمای الصوم لی اے زما بندا تا روزه زما د پاره نیولې وا وانا اجزی به راشه چې زه در له خپل بدله درکم. اوس چې الله ورکه یقینا جوړې رلوې بدلوي. الګ کونسلر راغلي دي او راشن تقسیمای داغه د راشن به یو شان مزي. الګ وای ناظم صاحب راغلي دي هغه راشن تقسیمای داغه به یو شان مزي. وای وزیر راغلي دي گورنر راغلي دي څومره چې عہده غټيږي دومره راشن سکی دا وچديږي. او چې کله دا خبره وزیر اعظم ته ورسي ها نو بیا خو باور ډیرو چتیږي. نو خبره د فرشتو د لاس نو وتا او د مالک الملک د هغه لوی بادشاہ د الله مخې تراله الله رب العزت فرمای الصوم لی اے د ټول محشر د میدان ته اوري ودا روزه ګوره زما د پاره وا وانا اجزی به او دله ودا بدله ز په خپل لاس باندې ورکوم. او دویم روایت دا دی وانا اجزا به اے د دې بدله هیڅ شي نشي کېده وانا اجزا به زبو ته خپل میلاویګم. اوس دا ډېر لوی بدله هغه ایاز محمود او ایاز تاسو اوریدلی کنه نو دا د محمود په دربار کې بعد ایاز یو غلامو دی به د بادشاہ په دربار کې اوسېدو او د ډېر خسته مشورې ورکولې. بادشاہ سره ډېر مینه وړي روخيار و دي. بادشاہ یو ورځ اعلان وکړو وی بھائی زما په دربار کې چې دا چا کم سیس خوخي په هغه لاس کې داغه دی که چا په کارپټ لاس کې خودو چې دا کارپټ زما دا کارپټ بداغي که چا په قالین لاس کې خودو چې دا قالین زما دا قالین بداغي که چا په دې تخ لاس کې خودو دا تخ بداغي که زما په تاج چا لاس کې خودو دا تاج داغه دی که چا په سونه هیره جواهرات او چې په سې لاس کې خودو بس هغه ته ملاوي که چا په وینځ لاس کې خودو دا وینځ بوته ملاوي که چا په غلام لاس کې خودو غلام بوته ملاويږي. خوځه شابه نران شه بس باندې لاس کې دی دا ټول خلک لګیا دي چا په هیرو باندې لاس کې خود دا هیره زما چا په سونه باندې لاس کې خود دا زما چا په تخ لاس کې خود دا زما چا په وینځ باندې لاس کې خود دا وینځ زما چا په نوکر لاس کې خود دا زما. ایازا ته ولې خاموش ولاړې بس لاس کې ده کنه. ایاز وته نه چې دا ټول کله خپل ارسه واخلي کنه نو ماته یو څه معلوم دی جاړه قیمتي دی زو باغې لاس کېدم. ټول درباریان به بخنداش اے وای دې به وقوف سړی دی او بادشاہ په خپل دربار کې ساتي دا وړو خيار نه دی. هر څه دي تقسیم شو او دین اولان لې بادشاہ ته ایاز په سم باندې لاس کېدا
اسینه چې د درباریان در بس نور ولا خاندي وای بادشاہ سلامت اجازت ته چې پس ملاس کې خو د زما وي وای او چې پس د لاس کې خو د استا وي وای بادشاہ سلامت ته زمای او بادشاہ لاس کې خو او چې بادشاہ دا چا شو جوار څه داغه شو وای بيدار سکے دی بادشاہ زما دی او چې بادشاہ زما دی زما په حکم چلیږي زما خبره کوي زما حکم دادی چې شی بنولای ون کې دی ون سامان نه وی کې خو بادشاہ وته وملی دا وای زه ورته چې دا سره ډیر خيار دی نو الله فرمای وانا اجزا به دته بس په خپل باندې میلاو شمه نو چې الله چاته میلاو شو کو خبره ختم شوه دا جنتونه د شو دا جنتونه ول د شو